स्टार्ट शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د آیات محمد خان شیرپو 48وی برسی په 13 تاریخ په شیرپو کې په شان او شوکت سره مناویږي نو د وخت کې موږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو مزار کې موجود یو دلته ډیر زیات د صوبې او د هر ځای نه ګډ نه خلک راځي نو د وخت کې موږ سره د قومي وطن پارټي سابقه د 400 د تحصیل امیدوار اسف کمال صاحب راغلي دی هغه سره ورکران دا غینه به تاسو نه کو چې راتلونکي برسه حواله سره به تاسو څه پیغام ورکوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټولو نه مخکې خو بچي زه ستاسو شکریا ادا کوم دا زمونږ ملي رهبر آفتاب احمد خان مشر ورور حیات محمد خان شیرپو صاحب دوکم 50مه برسی ده او ان شاء الله تعالی دا برسی به موږ د تیرې شوي کال نه زیاته په درناوي سره او خوالي سره مناوو او دې وخت کې ما سره د اتمانزو د تنظیم څونه چې مشران دي هغه راغلي دي هلته کې موږ خپلم یو څو خبرې وکړې د دې برسای باره کې چې څه طریقې سره او څنګه به موږ راغونډېږو او راځو به نو دا ذموار هلکان دي انشاءالله تعالی دې ټولو موږ له یو امید راکړه ان شاء الله تیر شوی کال نه به زیاته تعداد سره او زیات دغه سره به زموږ د اتمانزو خلک روزي او په دې برسای کې به موږ برخه اخلو او دا به موږ کامیابو ان شاء الله دغه امید زما د دې خپل ځکه چې موږ دغه کشرانی په کشرانو د عمل کم آبادي مضبوطه می پیو ان شاء الله زموږ د اتمانزو د کشران ښه تکړه دي او اول کوي نو چې کوي نو بیا څه دړه نه کوي نو ان شاء الله امید دی د تیر شوي ځل نه به دا ښه طریقې سره موږ مناوو ان شاء الله ډیره مهرباني دا اسف کمال خان اتمانزه صاحب د وخت کې مونږ سره خوشحال خان یو سرګرم ورکر دی د قومي وطن پارټي نه داغه نه به تاسو کو چې خپل نوجوانانو لپاره څه پیغام ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول درنو مشرانو کشرانو اسف کمال خان چې کوم خبرې وکړې هغه د پاسه خو چې زه خبره کوم نو ځان راته بدیو ملامت ښکاری بل موږ سره ډیر د اتمانزو ډیر درانه شملور تنظیمي پښتانه مرګري راغلي نو دوی نه موږ زده کړه کوو دوی په مخ کې چې موږ خبرې کوو نو ځان راته بدی ښکاری خو چې تاسو مانه د یوت حواله سره د ځوانانو حواله سره تاسو کو نو زه به ځوانانو ته د خپل مرګرو ته یو خبر وکم چې د حیات خان د برسی د برسه په شکل دی ته مګوره دی ته د امن د یو اواز په شکل وګوره دا کومه غونډه چې دا کیږي په 13 تاریخ دا د امن یو پیغام ورکي زمونږ په پښتنو ډیر ظلم کیږي زمونږ وګوره زمونږ د تیر شوي حکومت زمونږ ایجوکیشن تباک زمونږ را روان فیوچر د ماشومانو د بچو د سکولونو د کالجونو د یونیورسيټو نظامونه تباہ کړل نو پښتون روان دي آیسولیټ کوي پښتون یو ځان لکې د ټولي دنیا نه څنګه چې بلر وزیر خارجه دفتر یو کس خبره کړې د پښتنو حواله سره هغه کنډیم کو غلطه خبره کړې ده نو دا پښتون آیسولیټ کوي نو دا برسي چې کوم دا د امن پیغام دی د پښتون د پاره دا چې کوم څنګه چې آفتاب احمد خان شیرپو سه ویلي دي چې د پولیس لاین چې کومه دماکه شوې ده نو دا د غي پنوم ده دا د امن پنوم ده دی وخت دا برسي او ان شاء الله دا ډیره کامیاب برسي او دا د امن یو پیغام دی په دې ټوله خطه کې نو زه ځوانانو ته ویم چې په دې کې شرکت وکړي دا د 400 د شهیدانو په نوم ده دا برسي دا د حیات خان په نوم ده دا د امن په نوم ده دا د پولیس لاین د شهیدانو په نوم ده دا د باچا خان د شهیدانو په نوم ده دا د ای پی ایس د شهیدانو په نوم ده کوم ځای کې چې د پښتون خوري شهید دی دا برسي د هغه په نوم ده
مونږ سره د وخت کې د پی کې 57 سره تعلق لرونکي د یوث منتخب کونسلر چې کوم دی عادل خان عمرزی هغه مونږ سره دی نو هغه نه تاسو کو چې د عقل باندې سو بسم الله الرحمن الرحیم ما سره په خوا کې سابقه میر کینډیډیټ اسف کمال کاکا او خوشحال خان عثمانزی هغوی خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زه به حیثیت یو یوث کونسلر چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ زه د خپلو ځوانانو ته دغه ریکویسټ کوم چې انشاءالله تعالی را روانه چې کومه 48 برسي ده په 13 فروری پیر پرواز 1 بجه انشاءالله تعالی په دې کې به موږ دا نه ګورو چې یاره دا د پارټۍ په بیس باندې ده یا په دې کې موږ سره آل پارټي څونه چې ورکرز دي مطلب کو هغه په هر پارټۍ کې دي نو موږ سره په دې برسه کې چې کوم دی شرکت کولی شي او موږ هغوی ته موست ویلکم وایو او زموږ د قومي وطن پارټۍ چې کوم ینګسټر دي هغوی ته خو زه دا خاص دا ریکویسټ کوم چې تاسو د نن نه چې کوم دی تاسو وګرځئ کور په کور ډور ټو ډور کمپین وکړئ او دا برسي زموږ چې کوم دی ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی د شهیدانو ابلو چې کومه سانحه شوې ده هغه هم پکې راوستې ده نو انشاءالله تعالی زمونږ به دا کوشش وي چې موږ دا په ښه طریقې سره دا برسي منو کو او خپل یو چې کوم دی دلته ودرېږو او زمونږ چې کوم میلمانه راځي چې هغه موږ په ښه طریقې باندې چې کوم دی هغه موږ اټینډ کړو موږ سټیج ته ورسو او موږ خپل نوجوانان چې کوم دی خپل ذمہواري وګڼو. والسلام.